بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو په نننۍ ویډیو کې زه تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک پیش کوم. شاید تاسو حدیث نه وي اورېدلی، ما هم چې واورېدلو ډېر د فایدې ډک حدیث دی. زموږ محتمم صاحب چې کله دا حدیث وویلو د هغې نه بعد زما په دې عمل دی. حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته یو کلمه ښیي، یو دعا ښیي چې نن سبا هغه دعا ته زموږ ډېر ضرورت دی. یعنې نن سبا د هر چا عمل د ریا نه ډک دی، اول زما بیا ستاسو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته فرمایي وي داسې وخت به راشي چې ریا به دومره زیاته شي لکه څنګه چې په توره شپه کې تورې ګټې ته تیاره دننه کېږي، داسې به د هر انسان زړه ته ریا دننه شي. نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د الله رسول صلی الله علیه وسلم ته فرمایي ای رسول الله صلی الله علیه وسلم، په دې نه به په څه سره انسان بچ کېږي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي څوک چې سحر او ماښام دا دعا وایي نو هغه شاید د هغې نه دغه ریا نه بچ شي او الله تعالی ورته معافي وفرمایي. دعا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایلې ده: اللهم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. اللهم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای څوک چې دا دعا سحر او ماښام وایي شاید الله تعالی هغه ته معافي وکړي او الله تعالی دغه ریا چې د چا په زړه کې راغلي وي د هغې معافي ورته وفرمایي. الله تعالی دې موږ ته په دې خبرو باندې، په دې حدیث باندې د عمل کولو توفیق رانصیب کړي او دا دعا هر یو ملګری یاده کړي او دا ویډیو د ثواب بنیت مخکې ملګرو سره زیاته شیر کړي، لویو ګروپونو کې شیر کړي چې څوک دا وایي او هغوی ته کوم ثواب میلاویږي، کیدای شي الله تعالی د هغوی برابر ثواب موږ ته هم راکړي.